بلا تمهید چې کما شپه مبارکه بیگا تیر شوا، یو طرف ته د جمعې مبارکه شپه وا او بل طرف ته د شب معراج شریف شپه وا. دواړه مبارک شپې یو ځای وې، شپه تیره شوه چې کومه شپه زموږ ستاسو د زندګۍ حصه او برخه جوړه شوه او څه د شب قدر شپه ویلی شي. دا ډیره د عظمتونو د عزتونو شپه وه. په دې شپه باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک تا رب العالمین د ځمکې، د اسمانونو، د جنتونو، د عرش، د کرسۍ، د مکان او د لا مکان چې کم چکر ورکړی و، هغه په دې شب معراج په شپه باندې ورکړی و. شب معراج شریف په شپه باندې چې کوم د معراج شریف عظیمه معجزه خدای پاک خپل حبیب کریم ته ورکړې وه، هغه په خپل ضمن کې دومره زیاته تفصیلي ده او دومره زیات وضاحت قابله ده چې مبلغ ته او خطیب ته دا اندازه نه لګي چې دا خبره زه د کوم ځای نه سټارټ کم. دومره وسیع یو عظیمه معجزه وه او بلکې په داسې یوه معجزه نه وه بلکې دغه معراج شریف معجزات دا د سوونو معجزاتو دا یو مجموعه وه. په کمه خبره باندې به انسان خبرې وکړي، خو لیکن به هر حال بیا هم ضروري ده چې یو خبره دعا د خپل اصلاح دپاره مونږ گزارش کو. الله پاک د مونږ ستاسو د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحیح معنوں کے تابعداری، پیروی اور اطاعت نصیب فرمائی. اصل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا کافرانو ډیر زیات ظلمونه کړي وو او دومره زیات ظلمونه چې د هغې ظلمونو ما او تا کله تصور وکړم، شاید چې هغه تصور هم زما او د ستا بدن هغه مشکلات برداشت نکی. دومره حد درجه ظلمونه زمونږ د ستاسو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره کافرانو کړي وو، خپلو تره تربور تره زامنو ورسره کړي وو، ترونو ورسره کړي وو. هغې ټولو دردونو او د هغې ټولو مشکلاتو باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډېرې ښې طریقې باندې صبر فرمایلی و. خو لیکن ظاهره خبره ده چې کله دغه ټول تکالیفو یو لویه سلسله تیره شوه، تقریبا یولس نیم کاله چې کله دا سلسله تیره شوه نو څه داسې وشول چې په دغه ټول تکالیفو کې رب العالمین نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د زړه مداوې دپاره، دا نبی پاک مبارک د زړه خفګانونو ختمولو دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته رب العالمین د شب معراج په شپه باندې د کل کائناتو چکر ورکړو، د دې دپاره چې دغه ټولو تکالیفو مداوه وشي او نبی پاک مبارک د زړه ته تسلي میلاو شي. په دغې تکالیفو کې یو تکلیف دا و چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر شفیق او مشفق تره، ډیر د رحمتونو او ډیر د برکتونو والا تره چې د هغه په ایمان کې ډیرې خبرې دي، خو بهرحال نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د دغه تره ډیر زیات احسانات و. پرورش کې او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په کل زندګۍ کې چې څو پورې تره ژوندی و، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک له دومره مینه ورکړې وه چې په خپله باندې نبی پاک مبارک به اقرار فرمایلو چې د خپلو بچو نه زیاته مینه به د ما سره کوله. او دا څوک و؟ د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه والد صاحب. هغه چې کله وفات شو دغې دنیا نه لاړو
نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ډیره صدمه میلاو شوه، ډیر زیات دک او درد ورته میلاو شو. بیا په همدغې کال باندې هغه بیبي چې کومه بیبي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره حد درجه محبت سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره حد درجه لاس وړی و، چې هغې ته ویلی شي حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. دغې دواړو هستیانو د دغې دنیا نه پرده وکړه. ابو طالب صاحب هم لاړو، خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هم د دغې دنیا نه پرده وکړه. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دک او په درد کې نور هم اضافه راغله. هغه انسان نه چې څوک ډېر زیات د زړه ته نږدې انسان لاړ شي، زړه یې هسې نری کېږي، زړه ته یې هسې ډېر دک او درد ملاویږي. بس چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دغه دردونو دې حده پورې راورسېدو، رب العالمین غوښته دا وکړه، اراده یې دا وفرمایله چې اوس خپل محبوب کریم صلی الله علیه وسلم دغه ټولو تکالیفو سره د تره او د بیبي د دغې دک او د درد ختمولو دپاره رب العالمین د کل کائناتو چکر وله ورکړو. کل کائناتو کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وګرځولو. دغې چکر ته معجزه د معراج ویلی شي، او دغه معجزه د معراج په شب معراج د بزر کې په 20 شپه باندې چې کومه شپه مونږه نن شپې تېره کړه، په دغې شپه باندې رب العالمین خپل محبوب کریم روان کو او د بیت الله شریف نه چې زمونږ او ستاسو خانه کعبه ده، د دې نه روان کو بیت المقدس شریف ته په براق باندې، او بیت المقدس شریف نه بیا اول اسمان ته او دویم ته او پنځم ته او تر اووم اسمانه پورې، او د اووم اسمان نه بره تر عرش پورې، او د عرش نه بره تر سدرة المنتهی پورې، او سدرة المنتهی نه بره چې کوم لامکان دی لامکانه پورې رب العالمین د کل کائناتو چکر وله ورکړو د دې دپاره چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زړه ته سکون میلاو شي، قرار ورته میلاو شي. او قرار به ورته په دې چکر کې ولې نه میلاوېدو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د جلالین شریف په 15مې سپارې په اولنۍ چې کوم آیات ته تلاوت شرف ما حاصل کړو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په دغې شپه باندې چې کله ما د خپل رب سره، زما د خپل خالق او د مالک سره کله ملاقات نصیب شو، نبی پاک فرمایي چې ما د سر په سترګو باندې د خدای پاک لس ځلې دیدار نصیب شو. لس ځلې رب العالمین د سر په سترګو باندې ولیدو. دغه لوی چکر کې خدای پاک خپل ذات او د خپل تجلیاتو او د خپل انوارات و مشاهدات ورته وفرمایل، ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه یکتا نبی و چې دغه یکتا نبی او دغه په ذات او په شان او عظمتونو کې یوازې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته داسې معجزه ورکړه چې دا معجزه بل نبی ته نه ده میلاو شوې. نورو انبیاء کرامو ته ډېر معجزات میلاوي، خو هغه کل معجزات د پیغمبرانو بیا یک تنها نبی پاک ته میلاو دي، خو چې کم نبی پاک ته کمې معجزې میلاو دي هغه نورو پیغمبرانو ته نه دي میلاو، چې په هغې کې یو معجزه د معراج شریف ده. بل یو پیغمبر هم معراج شریف نه دی کړی. په نورو طریقو باندې ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د اسمانونو دروازې کولاو دي، خو د ځمکې نه یې نظارې کړي دي. خو یاد ساتئ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اسمانونو ته او جنتونو ته لاړو. او ځکه علما لیکي چې کله رب العالمین ځمکه پیدا کړه، رب العالمین اسمان پیدا کړو، اسمان بره د چت په صورت کې جوړ کو، ځمکه یې خوره کړه. چې کله د ورځو نه یو ورځ وه، سیرت محمدیه لیکي چې د شپې د ورځې د ځمکې او د اسمان په خپل منځ کې څه مباحثه جوړه شوه. مباحثه یې دا جوړه شوه، بحث او مناظره یې دا جوړه شوه چې اسمانونو ویل چې مونږه د ځمکې نه بهتر یو، ځمکې څه داسې ویل چې نه مونږ د اسمانونو نه بهتر یو. ځمکې خپل دلیل دا ورکولو چې زه ځکه بهتره یم چې ما باندې خانه کعبه شریف ده، په ما کې پیغمبران ګرځي، په ما کې د پیغمبرانو د زبرګانو
قبرونه موجود دي او ګڼ شمېر دلایلو سره ځمکې دا خبره ثابتول غوښتل چې زه د اسمان نه افضل یم چې کله اسمان خبرې شروع کړې چې نه په تا کې خانه کعبه ده د انسانانو خانه کعبه ده په ما کې د فرشتو خانه کعبه چې بیت المعمور دی په تا کې وزبرګان او پیغمبران مبارکان موجود دي اسمان وایي چې په ما کې فرشتې موجود دي غرض دا چې کله د اسمان او د ځمکې د دلایلو مقابله شروع شوه نو خبره په برابرۍ باندې راغله ځمکې سره هم ډېر ګڼ شمېر دلایلو اسمان سره هم ګڼ شمېر دلایلو چې زه افضل یم د ځمکې نه خو چې کله ځمکې د یوه خبره وکړه اسمان خاموش پاتې شو او ځمکې کومه خبره وکړه چې اسمان سره د دغې دلیل جواب ورسره نه و د دغې دلیل مقابله ورسره نه وه او هغه دا چې ځمکه ورته وایي چې ټولې خبرې په خپل ځای باندې درست خو یاد ساته اسمان زه ځکه افضل یم چې په ما باندې محمد مصطفی ګرځېږي په ما باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ګرځېږي ته ما ته د دې په بدله کې داسې یو دلیل وښایه چې د دلیل برابرۍ خوري سره اسمان خاموش پاتې شو او د خاموشتیا نه بعدې د خداوند قدوس په جناب کې دعا وکړه وی فرمایل ای رب کریمه واقعي په ځمکه باندې هغه عظیمه هستی ګرځي چې د هغې په مقابله کې ما سره بل دلیل شته نه چې زه ورله ورکم خو رب کریمه چې کومې ځمکې ته د چا د قدمونو په خاطر باندې مقام و فضیلت و مرتبه میلاو ده رب کریمه اسمانونه سوال کوي رب کریمه د دغې قدمونو فیض او برکت مونږ ته هم را نصیب کې رب العالمین د اسمانونو دغه دعا قبول او منظور کړه او د شب معراج په شپه باندې رب العالمین خپل محبوب کریم اسمانونو ته وخېژولو او نبی پاک مبارک خپل قدمونه په اسمانونو باندې کېښودل ځمکې تم قدمونو د مصطفی خیر میلاو شو او اسمانونو تم د قدمونو د مصطفی خیر او برکت میلاو شو ځکه علما یو وجه دا هم لیکي چې دا معراج شریف شپه دا د اسمانونو دعا قبوله شوې وه اسمانونو غوښته ده چې په موږ باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک قدمونه کېښودلی شي او تیر په تیره سیرت محمدیه څه خبره داسې م لیکي چې کله د فرشتو په خپل مینځ کې په یو مسله باندې بحث جوړ شو بحث علما لیکي چې 4,000 کاله مناظره د فرشتو شروع وه په یو مسله باندې اختلاف و د فرشتو څه فرشتو ویل چې دا خبره داسې ده څه فرشتو ویل چې دا خبره داسې ده 4,000 کاله اختلاف و سیرت کتابونه لیکي 4,000 سال آخر کې فرشتو دعا چې رب کریمه زمونږ دا اختلاف خو به زرګونه کاله نورم روان وي د دغه اختلاف د ختمېدو دپاره موږ له یو ثالث راولېږه یو درېمګړی راولېږه چې دا مسله 4,000 کاله نه روانه ده چې دا مسله د موږ په منځ کې حل کړي رب العالمین د دغې فرشتو چې 4,000 کاله اختلاف و رب العالمین ثالث محمد مصطفی علیہ السلام ورولېږلو د معراج په شپه باندې او په دغې معراج په شپه باندې 4,000 کاله اختلاف د خپل منځ کې د فرشتو چې کوم مسله باندې و په هغې باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم رب العالمین ثالث راولېږلو او بیا څه داسې علما کرام لیکي چې رب العالمین خالق کائنات مسلمانانو سره د جنت وعده ور سره کړې ده قرآن کریم په هغې باندې ګواه دی تفصیل طرف ته نظم رب العالمین مؤمنانو ته فرمایي چې د مؤمنانو د جانونو د مالونو د هغوی د اعمالو په بدله کې الله پاک به مؤمنانو له جنت ورکوي خو د جنت وعده یې د چا په خوله کړې وه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله باندې کړې وه او رب العالمین قیامت پورې پیغام دی چا چې د ما دپاره جان او د مال قرباني ورکړه هغه به زه جنت ورکوم او جنت سودا د چا په خوله باندې وشوه د محمد مصطفی علیه السلام په خوله باندې علما لیکي چې کومه سودا په ځمکه باندې اوسیدونکو انسانانو سره الله پاک د نبی پاک په خوله مبارکه باندې وکړه نو دغه سودا قانون دا دی چې سودا هله فاینل کیږي
چې کله د کم ځای سودا وشي هغې ځای له خلک لاړ شي وګوري وویني چې ما د کم ځای سودا وکړه ما د خلکو سره د کمې خبرې سودا وکړه نو رب العالمین د نبی پاک په زبان باندې د جنت سودا د مؤمنانو سره وکړه چې تاسو د جان قربانی ورکئ د مال قربانی ورکئ نبی پاک فرمایي تاسو د پاره جنت دی رب العالمین نبی پاک د معراج په شپه جنتونو منظر ورته وښودو چې محبوب کریم چې کومه سودا ما د ستا په خوله مؤمنانو سره کړې ده هغه سودا والا جنت په خپلو سترګو باندې ووینه ځکه رب العالمین د معراج په شپه باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته د اسمانونو د کل کائنات د کل جهان چکرونه ورنصیب کړل او په هغې کې ټول جنتونه په هغې کې څومره نعمتونه دي رب العالمین نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته وښودل او څه ډېر قسمه عجایبات د دغه د معراج د شپې دي چې د موږ استاسو او زه هر کله دا خبره هر چېرته کومه چې موږ استاسو له ناز دی په دې خبره باندې چې موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان یو موږ ته ناز دی په دې خبره باندې موږ ته فخر دی په دې خبره باندې چې موږ د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په امتیانو کې راځو او چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بیت الله شریف نه په براق باندې کېناستو او بیت المقدس شریف ته زړې قبلې ته فلسطین ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم تشریف اوری او فرمایلا د چا پروتوکول څه داسې وي چې څوک یو عظمتونو والا د منصبونو د عہدو والا څوک راځي پروتوکول د پاره ورته څوک ولاړي وزیر اعظم راځي کمې علاقې له چې ځي د هغې علاقې څوک وزیر وي څوک MNS وي هغه ټول په استقبال کې ورته ولاړ وي خو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله د بیت الله شریف نه بیت المقدس شریف ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم تشریف اوری فرمایلا رب العالمین 1,24,000 پیغمبران بیت المقدس شریف ته راوستل او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پیغمبرانو استقبال فرمایلو د آدم علیہ السلام نو واخلا تر حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام مبارک پورې 1,24,000 کم و بیش پیغمبران روحانی طور باندې رب العالمین بیت المقدس ته راولېږل او د دې دپاره راولېږل چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک استقبالیه او فرمایي دا د موږ استاسو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله بیت المقدس شریف ته د معراج په شپه باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم تشریف اوری فرمایلا ټول پیغمبران په صفونو کې ودرېدل صفونو کې جمع د پاره اهتمام جوړ شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د عاجزۍ او د انکسارۍ ته زموږ سلام وي نبی پاک صلی الله علیه وسلم په صف کې ودرېدو اوس مخکې د امامت چې کومه جانماز او مصلی دا خالی پرته ده ټولو پیغمبران د آدم علیہ السلام نه تر واخله عیسی علیہ السلام پورې څومره مرسلین دي اولو العزم پیغمبران دي رسول دي انبیا دي کل په کل باندې ولاړ دي په زرګونو زرګونو فرشتې هم شاته په صفونو کې ولاړې دي خو د امامت جانماز چې دا خالی دی پته نه چې اوس به څوک مخکې کېږي رب العالمین خالق کائنات جبریل السلام مبارک نازل کو او جبریل السلام ته فرمایل چې د امامت مصلی او جانماز ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک را مخکې کا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لاس نه ونیو او د امامت په مصلی باندې ودرولو او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک 2 رکعات نفل نیت وتړلو او 2 رکعات جمع کل پیغمبرانو ته ورکړه کل پیغمبرانو ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک جمع ورکړه او بعض علما مفسرین فرمایي چې نبی پاک مبارک په اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون سورت ویلو او په دویم رکعت کې سورت اخلاص تلاوت کړو او بیا بعض علما سده حد پوری لیکي چې پیغمبرانو خپل مینس کې د جمع نه بعد پیغمبرانو خپل مینس کې خبرې اترې شروع کړي او دا خبره د اوریدو قابل ده خبرې اترې شروع کړي
نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې سوچ وکړو چې د پیغمبران خپل منځ کې څه خبرې سره کوي. نبی علیہ السلام زړه کې شک پیدا شو چې چرته د ما په امامت باندې خو پیغمبرانو په زړه کې څه خبره نه راغله. جبرئیل السلام نه پوښتنه وکړه چې جبرئیل د پیغمبران په خپل منځ کې څه خبرې کوي، زما په امامت باندې او زما په مخکې کېدو باندې خو به چا څه قسمه خبره نه وي. جبرئیل السلام مبارک ورته فرمایي چې یا رسول الله پیغمبران خوشاله دي په دې باندې، او پیغمبران دا چې خپل منځ کې خبرې کوي دا د دې د وجې نه خبرې کوي، خپل منځ کې سره دا وایي چې مونږ په ژوند کې د چا پسې مونځ نه و کړی، ځکه چې پیغمبر د چا پسې مونځ نه کوي، پیغمبر پسې خلک مونځونه کوي، پیغمبر د چا په اقتدا کې منځونه نه دي کړي بلکې پیغمبر په اقتدا کې امتیانو منځونه کړي. چې پیغمبران دا خبرې کوي چې مونږ خو اوسه پورې ژوند کې د چا پسې مونځ نه و کړی، خو چې څومره منځونه مونږ په ژوند کې کړي دي د ټول نه زیاته مزه مونږ ته په هغې مونځ کې میلاو شوه چې په کوم مونځ کې مونږ امام و مقتدا امام المرسلین صلی الله علیه وسلم مبارک دی، مونږ ته په دې کې مزه او لطف میلاو شو چې مونږ د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم مبارک په اقتدا کې مونځ وکړو. غرض دا چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته خدای پاک په دې شپه باندې چې کم کمالات ورکړي د معراج شریف په شپه باندې، او دا خبره هم د ستاسو نه پټه نه وي چې چا په ذهن کې راځي چې دا ټولې خبرې خو د عقل نه ډېرې اوچتې دي، د سوچ او د فکر نه ډېرې اوچتې دي. او اوچتې ځکه دي چې کتابونه لیکي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله روانېدو هغه نه مخکې دوی مبارک اودس وکړو، او چې کله دوی مبارک اودس وفرمایلو نو دا چکر په دومره وخت کې وشو چې دا ځمکه باندې چې کومې د اودس اوبه روانې وې، اودس اوبه لا ودرېدلې نه وې، په ځمکه روانې وې چې نبی پاک مبارک واپس هم راغلی و. چې کومه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دروازه وه او د هغې چې کوم زنجیر کولاو شو، زنجیر چې د هغه خپلې کونډې نه راګوزار کړي نو حرکت کوي. علما لیکي چې نبی پاک مبارک په دومره لږه لحظه کې د کل کائنات چکر وهلی و چې دا زنجیر حرکت له ولاړ نه و چې نبی پاک مبارک واپس هم راغلی و. او سر دې پورې علما لیکي چې کله یو انسان په بستره کې پروت وي، هغه بسترې نه انسان را اوچت شي، بستره ګرمه وي، نبی پاک مبارک واپس راغی، بستره یې همغه شان د ګرمه وه لکه څنګه د ګرمې بسترې نه اوچت شوی و. په دې دومره لږ وخت کې ځکه قرآن کریم فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. علما لیکي چې لیلا من المسجد الحرام د لیل مراد شپه ده، او په دغه لیلن کې چې کم دوه زورونه راغلي دي د دې نه مراد د شپې معمولي غوندې حصه کې رب العالمین ولا چکر ورکړی و. علما لیکي چې په دې معمولي وخت کې دغه عظیم چکر څنګه ممکن دی چې کله چې د معراج خبر راغله، خدای پاک د معراج خبره د آیات د سبحان الذی نه شروع کړو. سبحان الذی پاک دی د کمزورۍ نه هغه ذات چې خپل محبوب په لږه شپه کې د کل کائنات چکر ورکړو. علما لیکي چې د شب معراج آیات آغاز الله پاک د سبحان نه وکړو، او سبحان معنی دا د هرې کمزورۍ نه پاک. نو خدای پاک ابتدا د سبحان نه د دې دپاره وفرمایله چې که بندگان په دې کې سوچ کوي چې په دغې لږه شپه کې د کل کائنات چکر څنګه کیدی شي، الله پاک سبحان فرمایل چې زه د هرې کمزورۍ نه پاک یم. دا چکر نبی پاک خپله نه دی وهلی چې اعتراض وکړي، دا چکر وله سبحان ورکړی دی، او سبحان هغه ذات ته ویلی شي چې د هرې کمزورۍ نه پاک دی. او سبحان آغاز یې هم دې دپاره وکړو چې څوک د نبی پاک په معجزه باندې ګوته اوچتوي، دا د نبی پاک په معجزه باندې ګوته اوچتول نه دي، دا د سبحان په قدرت باندې ګوته اوچتول دي. او چې کله د خدای پاک طرف ته نسبت وشي چې دا چکر وله خپل خالق او مالک ورکړو، رب د قدرتونو مالک دی، رب د رحمتونو مالک دی، رب بدیع السماوات والارض دی، رب خالق السماوات والارض دی، رب المشرقین والارض دی. د دې د وجې نه علما لیکي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا چکر په خپله باندې نه والی، دا چکر چې والی و دا رب العالمین ولا دا چکر ورکړی. او د خدای پاک په شان کې د خدای پاک په ذات دپاره دا خبره ډیره معمولی ده
ولا چې په لږ وخت کې ولا ډېر څه ولا ورکي او په لږ وخت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک له کل کائناتو چکر ورکړی په اختتام کې به زدا خبره وکم چې کله رب العالمین سره محبوب کریم ملاو شو خدای پاک سره د راز او د نیاز خبرې شروع شوې رب العالمین ورته فرمایي چې زما حبیب مالا چونکه مهمان ز میزبان یم مالا تحفه کې سره وړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات یا رب کریم ما تعالی د ټولو الفاظو معنی دادا علماء لیکي چې خدای پاک د فرمایي چې رب کریم ما تعالی عاجزی راوړې ده او عاجزی د تا سره نشته تا سره لوی موجوده ده ځکه چې د خدای پاک سره عاجزی نشته د خدای پاک سره لوی موجوده ده ای رب کریمه چې کم شی تا سره نشته چې هغه عاجزي ده هغه عاجزي مو تعالی راوړې ده رب العالمین ورته ارشاد فرمایي چې ما تعالی د پاره چې کم د معراج شریف تحفه ده هغه 50 منځونه چې ستا په امت باندې فرض دي او هغه 50 منځونه ډېر تفصیل دی مختصر ده چې هغه 50 منځونو ته خبر رااله رب العالمین خالق کائنات محبوب کریم تو فرمایل چې ما وعده د 500 منځونو وا او هغه کې 45 معاف شول 15 پاتې شول را ورته فرمایي وعده د 500 وا دستا امتیان به 15 کوي خدای پاک ورته فرمایي چې د 50 منځونو اجر او ثواب د 500 منځونو ورکوم ورته ځکه چې ما وعده خلاف نکوم 50 منځونو اجر او ثواب ورته په 50 منځونو کې ورکوم خدای پاک د عجزه خدای پاک له د عجزه تحفه ورکړې وا خدای پاک ول د مانزه تحفه ورکړه د شب معراج د شپې لب لباب خلاصه او پیغام دادی چې کم حبیب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا په دې شپه باندې کم انعام کم تحفه کم گفت ول رب العالمین ورکړو چې هغه 15 وخت مونږ دی په کار داده چې دغه حبیب کریم لا رب العالمین دومره شانونه عظمتونه ورکړي او دغه سره چې کومه تحفه ورکړي دا دغه تحفه پابندي مونږ هم وکړو رب العزال خالق کائنات د مونږ استادو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کل تعلیمات باندې عمل کول توفیق نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا رب کریم زمونږ حاضری لیدل اوریدل بخبل بارگاہ کې قبول و مقبول فرمائے مبارک د جمعه شپه وا مبارک د شب معراج شریف شپه وا رب کریم په دې شپه کې یوسمره برکات کومه لایق او کنا رب کریم مونږه دغه برکات او تجلیات نه مالا مال فرمائے رب کریم مونږ گناهونه معاف کې مونږ گناهونه معاف کې نیک اعمال قبول و مقبول کې رب کریم سمره مسلمانانو د دعا التجا کړه د خداوند قدوس ته ټولو جایز مرادونه پورو فرمائے رب کریم زمون حال باندې رحم فرمائے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین Mm-hmm.